लका मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شمر موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې دې او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څو ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر پاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګو اوس د الله دې شان ته ګور را پاسې ده په څه نیت او خولې نه وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله